ورته ته چې په کوم خبرو پوښې بس باغی عملو کا غدل هم دی صحیح ده څه ولا خانه وایدا خدا دې لګې تا په نور ټولو خبر باندې اول شروع کو صرف په انګلیسي ته جره هغه باندې پوښې ونه نعمت ته پیاده خبر ده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه آیت نمبر 10 نے والے ذکر کیسا لگ رہا وقال نسوة في المدينة اویس شغو في المدينة پشار کی اغیتا چی خبر او رسیدا چی او دا عزیز مصر دا رئیس جمهور یا دا صدر اعظم شزا دا خپل غلام ناو دا سلیو سر محبت کرے نیو پراپگنڈا شروش وقال نسوة في المدينة اویس شغو في المدينة پشار کی امرات العزیز چخشد عزیز مصر عزیز متاستوی در سڑی نوم نده دا دا عہدی نام دا لکه رئیس جمهور لکه سشی نزدوی عزیز مصر تراوید فتاها چه دا ڈیمانڈ کو فتاها دا غلام فلنا غن نفسی دا زان داغ دا نفس داغ قد شغفها حبا تاکی سرا شغفا حبا ننوت دے پردے دو زرد دے خزتا دغا غلام پا حیث دا محبت یعنی محبت دا دے غلام دا دے شزی زرد ننوت دے محمود تا پیدا کیا تھا پیج ورطا ہے کنا اِنَّا لَنَرَاهَا تاکی سرا مونگوینو دا شزا فی ضلال مبین پا واضح خطا کی دا واضح خطا کارا دا ہاں چه مانا دادا چه یو شزا چه اغا پرنس وی سشیوی پرنس وی او پرنس او شازادگی وائی یا ملکہ وائی وکا ملکہ اغا محبت ساتی دا سلیو سرا دا غلام سرا صحیح فلما سمعت کلچ دیو آورید بمکریننا پراپگنڈا دوی مکر دلتا فمانا دا پراپگنڈا ارسلت الیہننا نو دعوت اولیگ دویتا سیوکل دعوت اولیگ دویتا وآتدت لوننا اتیار کردوی دا پارا متکان یو شایستا زائی یو ڈیکوریٹڈ پلیس and she arranged them a decorated place وآتت کل واحدت ورک ہر یوید دے مدغوشو خودتا سکینن یو چاکو سشی چاکو دمون شیخ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمائل چی دا پا فورک باندے او پا سپون باندے او پا دے چاکوانو باندے چاڑا باندے خوراک دا بنیادی طور شروع کرے مصریانہ دے yes that eating with fork spoon and cutting with knife when you are eating, that was the culture and civilization of Egyptian from the very beginning. یہ مانا دارا کہ ایجپشن دیر ڈیولپ خلق دیر ترقی یافتہ خلق آغاز زمانہ کیوں وآتت کل واحدت ورکار یویر دویتا منہن ددوینا سکینا نائف چاکو وقالت اخرج علیہن ابی آئے ہوئے یوسف علیہ السلام تا اخرج علیہن اخرج امامہن وقال لی یوسف اخرج امامہن یوسف علیہ السلام تے ہوئے دوی مخ تراؤگا فلما رأینہو کلچ دیکھوکت یوسف علیہ السلام اکبرنہو عظمنہو look مطلب بڑے چکل دی یوسف علیہ السلام کو he was that much handsome
صحیح دې ته وایي اکبر نه هو دې څه وایي اکبر نه هو فلما رأينه کله چې دوی له یوسف علیہ السلام اکبر نه ډیر لوی وګڼه دې یعنی معنا دا چې وقطعنا ايديهن او دوی داسې د یوسف علیہ السلام د حسن په مطالعه کې مستغرق شوي چې د ځان نه خبر نشوي خپل ګوتې کټ کړې په ځای لدی چې نارنج کټ کړې وي اورنج کټ کړې وي اپل کټ کړې وي څه شي کټ خپل ګوتې کټ وقطعنا ايديهن دوی غسکړې ايديهن لا سنخبل وقلنا به حاش لله سبحان الله حاش لله معنا سبحان الله د تعجب خبره ده ما هذا بشران دا یوسف علیہ السلام انسان نه دی he is not look like a human being ان هذا الا ملک کریم نددا مگر ډیر شایسته فرشتہ angel very noble angel قالت اوه دې فذلکم اوس دې موقع رااله دې به ما خو صرف ډیماند کړو تاسو وګورئ پریک ما صرف ډیماند کړو تاسو ما صرف مطالبه کړو تاسو خو بل سن پریک قالت اوه دې فذلکن الذی وداغ غلام دې لمتننی چې تاسو ملامت ولم زو فيه د محبت باب دکې د محبت باب کې تاسو ما باندې ملامت وي چې او ملکا غلام سره محبت کړی دی نو زم داسې وام چې د منسترانو خزي غلام د پاره ګوتې پرې کړې دي د وزیرانو مې نه ها صحیح او دې ورته واضح کړه دا خبره دروغ نه چې ماته ډیماند کړی ولقد راوتو اتاکک مادن مطالبه کړی دا عن نفسه د ځان د فاستعصم د ځان د بچکولو کوشش کړی فاستعصم mean he avoided د ځان بچ کړی ولا لم يفعل او قسم دے لا لم يفعل کدے ان کی ما اغکار امره چې ما ورته حکم کړی دے if he will not fulfill my demand لا يسجنن دے بقیت کے واچول شي ولا يكون من الصاغرين اشبدے کینن د ذلیل خلقنا I will put him dead down I will humiliate him if he will not fulfill my desire دا دمرا یعنی پوخ عزم ہے وہ کدے زما ڈیمانڈ پورا نہ کی ټول عمر وہ بجل کے سامنے قال او یوسف علیہ او څنګه چې واره ده چې و دا خو ملکه ده دا خو کوین ده ا دې کوین خو ماته دا څه پوخ عزم کړی دی چې کزه د دې ډیمانډ پورا نه کوم دا خو ما ذلیلې صحیح نو اوس کدي سره کور کې اوسېږم خو دې نه بچ کېدل ډېر مشکل کار دی مشکل دی کنه حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی الا لا يخلون احدكم بامرأة اجنبية الا وثالثهما الشيطان او كما قال عليه الصلوۃ والسلام الا لا يخلون احدكم بامرأة اجنبية الا وثالثهما الشيطان پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی غوږونه کلاو کا سوئی غوږونه خلاص کا لا يخلون احدكم بامرأة اجنبية کزان لا یو څنګه کې شوي تنهایی کې شي یو اجنبي خزه سره نو چې کلم دا سچويشن راغی الله وصالحهم الشیطان right at that time شیطان steps in صحیح نو خدام انسټیګیټ کوي اصله انسټیګیټ کوي استغفر خان پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې خزه سره اجنبي خزه سره د تنهایی نه وزن بچ ساتي صحیح شو شرشا څنګه ډېر مشکل کار دی شیطان راشي اخذم انسټیګیټ کوي اصله انسټیګیټ کوي چې څه خیر دی کیسه کې څه خبر نشته یو بل خپل دا خپل کوي صحیح شو ندی وجه یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دعا وکړه چې خدای دې کور کې دې شذ سره یو ځای خاون خو لار شي جدا ریا ارتا خاون په جدا راشي ارتا او دا هم ملکه ده شایسته خزه ده زوم ځوان یم چې تنهایم دې سره دې خو قسم وکړ چې زه دې پرېږدم نه یوسف علیہ السلام دعا وکړه به خدای ته بچ کوونکی زما قیس پخته صحیح ما په چرخی ته لګا صحیح ارګ باندې خو I don't like ارګ is قصر in Afghanistan
صحیح نو به پولیس چرته ته ولېګا دا ارګ نه نه دې ارګ کې زما ایمان ته خطر ده زما عزت ته خطر ده صحیح اوس پته ولګی دا چې ایمان او عزت دا څومره اهم شی دی صحیح چې یوسف علیه السلام وو خدای پولیس چرخی په وخت دی الته خو ایمان خو بچي ها نه ارګ دی ذکر ارګ خو بس مرګ دی قال اوید رب او رب زما السجنو چه دا قید احب الیا دا ذات خوخ دماتا مما دا آغا عملنا یدعوننی چه دا مال دعوت را کئیلے اغی جانب تا و الا تصرف او دیکھو گورا اس چه دی دا دمرا حضم سر خبر اوکلا خود تے ہوئی لیکتے زما ڈیمانڈ پورا نکی زلیلوم صحیح نو صافت هم اغی هم پروپیگنڈا کڑے ہوا اور رکڑ خپل خراب شو د ملکی په نظر کې صحیح ملکی هغه ته ثابت کړه چې دا غلام دی خدا سے غلام نه چې تاسو ما باندې ملامت ویلا ازم کندم کولم تاسو خپل ګوت کړلې صحیح نو هغه عزم ظاهر کړ چې دې به ما ډیماند پوره کوي نه ذلیلوم په نو سره خپل ریکارډ صفا کو ای خودم څه کو ریکارډ صفا کو یو ورته راځه خیر دې کنه یوسف علیہ السلام ته یو امر راځه اومانا نشي دالاړه نو بل د منسٹر مې نه رااله د وزیر داخله ها انا غورته اومانا کنه صحیح نشي اغلاړه نو د بل منسٹر خزراله بیا ټول ورته مرکه رااله وېزان وړي ذریلې دا شایسته ژوند دی ارګ دی ایر کنډیشن دی هیټینګ دی ها موټر دی بی ام ډبلیو ها صحیح صحیح نو دی وجه یوسف علیہ السلام او چې الله زما او کې وخت اخو یو وزه دا غیره تنګم دا پوره اسمبلی ده صحیح قال اوید رب او رب زما السجن حب الیا بقید زیاد خوخ دماتا مما داغا ملنا یدعوننی چه دوی مال دعوت را کئیلی اغی جانب تا و الا تصرف عنی او کتوان علی زمانا و الا تصرف کتوان علی زمانا اولوی ڈائیورٹ کو وی کتوان علی زمانا کے دونلا دا مکر دوی دا پلیننگ دوی دا پلاٹ دوی دا دی چه کم پلاٹ کرد ماتا چه مارا گیره پا دی گناہ کی نو وی کت زمادل تا حفاظت سنو چه مانا دی دا پلاٹ دا پلیننگ وان علی اصبو الیہن نازب یقیناً مائر شم دویتا ذکر زوان سڑیم سڑے ہاں زوان سڑیم ادھا منسٹران و خضی دی ندہ سے خوم لگ دیس شلم راشلم اے خوخیب صحیح شو خودانے ڈولے کڑے دے تا ڈولے بولو آئے ہاں زانے خش آئیستا کڑے دے ہاں سنگارے کڑے دے نوے اصب الیہن نازب مائل شم دویتا وَأَكُلْ أَشَمْ بَزَوْ مِنَ الْجَاہِلِينَ دا جاہلان سخا دا با جاہل شم صحیح چی دا عملکم دیتا میں میلان پیدا شی دا بسوشی دا خو جہالت تے فاستجاب له ربو قبول کدد پارا پروردگار دد دعا دد فصرف عنه کیدونا وائڑو ددینا وائڑو ددنا کیدونا اغا پلیننگ اپلاٹ او منصوبہ ددوی نو سمانا یہ نہیں لگیاوے ورسرا یو راضی بل راضی بل راضی یوسف علیہ السلام سے دعا وکړه نو هغه به ورسره خبر وکړه ډیر کشرایس کوي یم څه ډیر بس اوس ټاپک بدل کړي اوس ټاپک نو دا اللہ تعالیٰ وی خوچی سے سنگا دعا کرم آگئی بانی ٹاپک بدل کر فصرف عنہ کیدہننا وائڑوی ددنا کیدہننا تدبیر داوی انہو دا اللہ تعالیٰ والسمیع اوریدن کر دعا دے الغلیم و عالم دے زل باندے چی دا دعا کولا خود زل دے اخلاص کولا زمونگا دعا نوا منگا پجوہ بانے دعا کو ظلم سرطا بل لے کر دی لگر دی کسنگا سے پلا خانا صحیح کنی کم دعا چې زړه د اخلاص راوځي امکان نشته چې خدای راکړي صحیح دی وجه حدیث کې راځي پیغمبر علیہ السلام فرمایي ان الله لا يقبل الدعاء عن قلب غافل لاهن ان الله لا يقبل الدعاء عن قلب غافل لاهن الله تعالی دعا یقینا نه قبلې دا هغه زړه چې خپل دعا نه په خپل غافل دی بس اسی یو الفاظ یې خدای ما بخدمه مور خپل وخت مشکلات نه کړو او brother what is this is not the way
ټوک ټوک انوک الله سبحان دا دعا طریقه نه ده د زړه د اخلاص الفاظ راو باسا اخلاص ورته دا صحیح ده. نن زموږ په درس حدیث کې سیرہ او سنت کلاس کې هم دغه حدیث تیر شي. تمیم بن اوس الداری رضی اللہ تعالی عنہ صحابی دے هغه سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ما پیغمبر علیہ السلام نو اوریدل چې فرمایلی الدین النصیحه چې دین د اخلاص نامه ده. نصیحه مين اخلاص او سنسیریټی. دین د څه نامه ده؟ د اخلاص. یعنی چې ته وایې چې زه دیندار یم یا مسلمان یم یا دین می قبول کړی دی سو یو مست سی اخلاص ان یو. صحیح. پیغمبر علیہ السلام له صحابه ته پوښتنه چې اخلاص چا ده پاره سنسیریټی ټو هوم. پیغمبر علیہ السلام لله نمبر اول خو د خدای لپاره مخلصي سبا دا الله لپاره او مخلصي دا ولي کې څه فلخانه دا هر یو حدیث کمالی دی بلکې نن زمونږ د اسلوټانو وی ویره د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام هر یو حدیث چې دا په ګولډ دی لیکل دی. حضور علیہ السلام فرمایل اخلاص چا لپاره نمبر اول الله لپاره. نو دا الله لپاره اخلاص چې څه خدای وایي چې کوا you must do that and what he has prohibited you must avoid that. اخلاص خدای لپاره دا دی چې څه خدای حکم کړی چې کوا نو هغه کوا چې څه منع کړی دي مکوا. دویم ولی کتابه اخلاص د الله د کتاب لپاره to practice accordingly. be sincere with the book of Allah. د خدای کتاب سره مخلص یا چې دې سوي هغه عمل کوا. ولی رسوله اخلاص د الله پیغمبر سره to follow his sunnah چې دا سنت به فالو کړي صلی اللہ علیہ وسلم. ولئمة المسلمین اخلاص د مسلمانانو لیڈرانو سره. اخلاص د مسلمانانو لیڈرانو سره to be sincere to the Muslim leaders. نو مسلم لیڈر سیف اللہ خانہ الا مسلم لیڈرشپ په اسلام عمل کو کوي صحیح چې هغه په خپل په اسلام عمل نه کوي ته ور سره اخلاص کوي ها دا مشکل دی. او پنځم ولعامتهم اخلاص عام مسلمانانو سره. نو ما غته معلوم باندې درې خبرې چې دي الله سره اخلاص کتاب الله سره اخلاص رسول الله سره اخلاص. that is well and good that is known. دا غي تفصیل ته ضرورت نشته. الله سره اخلاص حکم به معنی چې کوم شی ناروا کړی دی غنه به ځان استکلی. کتاب الله سره اخلاص چې څو حکم کوي او فالو کوي. رسول پاک سره اخلاص دا سنت په اتباع کې صحیح شو. خلی ائمه المسلمین د مسلمانانو لیډر سره د مسلمانانو رهبر سره. او رهبران دو قسمه رهبران دو قسمه یو پیپل ان اتھارٹی او نمبر 2 نالجبل پیپل. ځکه لیډرشپ دو قسمه دي. یو پیپل ان اتھارٹی پولیټیکل لیډرز سوې ورته پولیټیکل لیډرز people in authority صحیح like رئیس جمهور او صدر اعظم او منسٹرز او والی صاحب او د وخت او صرف بچا نه یعنی دا سسٹم نه دی صحیح. ځکه خندار کې بچا نه دی خندار کې دغه عمر د خالد وی نه است بیا څه کړو شیرشاه پته ولګی دلته نه کړم ته اوس کې خاطر مو کولا کو ځکه ټول وړاندې ته پته لا په اخبار کې نه یو منګار کې یو خبرې وکړې مسلمانې نه دي باندې کوي کوي او اشیاء دي لپاره ها منګار ولا سره موږ کې ولا نه مارو څه دې چې نو بچا دې ها صحیح गिरी वाला बना लाते कंडाता अन दिमाग से लगे صحیح نه هاو د سیستم کې چې څوک اتارټی لري دیته وي سلطنت یا دیته وي سلطان. دیته وي سلطان د فرد نوم نه دی سلطان د سیستم نوم دی صحیح د گورنمنت نوم دی. نو پیپل ان اتارټی نمبر 1 او نمبر 2 نالجبل پیپل. د دین علما سو د دین علما یو حدیث کې راځي مان مرګرو ته په سورۃ السنه کلاس کې دا خبر او کړه چې حضور اسلام یو حدیث کې فرمایي صنفان من امتی
صنفان من امتی دو طبقی دی زما امت کی اذا صلحا صلح الجسد كله صلح الامر كله چې کله دا دو طبقی ټیک وي صلح الامر ټول معاملات صحیح رواني ټول معاملات صحیح رواني و اذا فسدا فسد الامر كله چې کله دا دو طبقی فاسد شي دا طبقی فاسد شي ټول معاملات به فاسد وي الا وهم السلطان والعلماء پیغمبر علیہ السلام فرمائے وهم السلطان نمبر 1 people in authority اور نمبر 2 knowledgeable people ذکر people in authority یا حکمرانان ای کنٹرول کئی فزیکل ای کم کنٹرول کئی شیرشاہ ای کم کنٹرول کئی فزیکل کنٹرول کئی اور knowledgeable people ای فکری کنٹرول کئی اور ای مغز کنٹرول کئی سبحان اللہ تو پیغمبر علیہ السلام حدیث یو حدیث کسنگا جگہ نہیں دا سے بس علم دے وسٹم دے حکمت دے سبحان اللہ لیکن میں نے یہ حدیث بل ذکر کر میں پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ الا ان فی الجسد مضغتان خبردار تو انسانی بدن کی دعا مورسلا فلیش یا پیس آف میٹ 2 pieces آف میٹ چې دوا سوې ورته پوښتنه د غوښه ټوټې دي انساني بدن کې دوا د غوښه ټوټې دي حضور اسلام فرمایل اذا صلحتا صلح الامر كله اذا صلح چې کله دا دوا د غوښه ټوټې صحیح کار کوي نو ټول بدن به ټیک ټاک وي ټول بدن به ټیک ټاک وي او کله دوا د غوښه ټوټې دا صحیح کار نه کوي فاسد شي ټول بدن به فاسدي الا وهم القلب واللسان یو زړه ده یو زبر ده یو زړه ده یو ژبه ده if your heart is in disorder that is disturbed physically or spiritually your body is disturbed your body and if your tongue is disturbed the entire community will have trouble because of your tongue subhanallah څومره شایسته خبره ده شایسته ده کنه یعنی دا غزر چې ده دا ستا باډي خرابوي خدا ژبه ده دا ټول معاشره خرابوي څنګه اوسه چې بد زبانه صحیح تاسو بد زبانه وای چې خوش کی کوي څه کوي خوش کی وای تاسو شکنجا کوي سپکې خبرې کوي بیک بایټینګ کوي سلانډرینګ کوي شکنجا کوي لازاریو خیر عمل فرام کې دي شي خو مطلب چې جبه غلطه جبه کنټرول کنه ده جبه کنټرول یو حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام فرمایي چې وهل يكب الناس في النار الا حصائد السنتهم حضرت معاذ بن جبل ته پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي الا ادلک براس الامر كله زویتا ته د خیر یو فاونټین نخې څه شي د خیر یو سرچشمه درته نخې ویجی خامخیرات او خیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا خپل ژبه مبارکه ونیسله وقال له كف عليك لسانك كف عليك لسانك judge your tongue چې کله یو لفظ وای نو څه کوا خپل جبا دا جج کوا چې دا سوې صحیح معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنہ ورته وی جی الله تعالی ومن په دیو نسی الله ومنګه د جبه په دی وینام نسی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی وهل يكب الناس في النار الا حصائد السنتهم وهل يكب الناس في النار الا حصائد السنتهم پیغمبر علیہ الصلوۃ تاسو دا فصل چې کټوي مونږ لو وای ورته تاسو لو وای ورته پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وهل يكب الناس في النار الا حصائد السنتهم خلق چې جهنم کې غورځي د جبه لوي غورځي څه غورځي د جبه لوي غورځي او سره چې لو کوي نو پاره کې د کاریزا او اغزي او غنم او غیا او ژوندر او مختلف قسم ویډي هغه ټول پکې کټ کیږي نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې خپل ژبنا لور مجوړ تاسو لور وای څه وای لور چې خپل ژبنا لور مجوړ او چې ارته کرا کټ کې ارته به کټ کوا just think about that what you are going to utter تاسو وای سال فاضل او بس نن مې دې حدیث یو نمبر دا څور لګو صحیح وای ژبهم قلاده هم بلاده دا صحیح ده ژبهم قلاده او هم بلاده بلکې موږ په وطن کې بل ضرب المثل وی په دغه ژبه یو سړی ټول شار خوړی شي او د دغه ژبې د وجې یو سړی کورم ډوډۍ شي خوړی
صحیح او چې کور ته راځي بد اخلاق لري مور ته ولا خدای دې خو باسا بیا را لې ځکه چې ژبه بد زبانه لري صحیح او بیا دې ته بل حدیث وي ما ګور دا یو حدیث دی یا سبحان الله سفلخه ګور کتن نه راغلن سور او محروم شوی د خیر د خبرونه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې من تکفل لی بهاتین اللحمتین اتکفل له بالجنه وکچا مال ضمانت او کفالت راکړه اشورنس راکړه اشورنس راکړه چې دا دوه ټوټې د غوښې دا دوه ټوټې د غوښې لحمه دا دوه ټوټې د غوښې two flesh or two morsel or pieces of beef دا به غلط نه استعمالو کدا چاره تشور انسراک پیغمبر اسلام وای چې زما بدن کې د دوه ټوټې د غوښې دي دا به غلط دي اتکفل له بالجنه پیغمبر اسلام وای دوره لیکلی ورکوم چې ته جنت ته ځې دا شور انس ورکوم چې ته وسکه ته جنت ته ځې او حضور صلی الله علیه وسلم دا دوه ټوټو ذکر کړي یعنی ما بین اللحیین و ما بین الفخذین یعنی ما بین اللحیین هغه ټوټه د غوښې چې د دوه تزام وای د دوه زامو مشکره ما بین اللحیین between two jaws and that is tongue صحیح چې اوسړي کما دا شور انسراکو چې زبر جبه غلطه نه استعمالوم و ما بین الفخذین او هغه ټوټه د غوښې چې د دوه پتانانو په مشکره ان پرایویټ پارت نو حضور اسلام به دا دوه شور استراکول شي چې جو به غلط نه استعماله پرایویټ پارت به غلط نه استعماله نو تعالی شور در کوم چرته وځي جنت ته وځي سیف الله خان څومره کمپریهنسیو خبره ها انساني ژوند ورسره جوړي یا الله نو ما مرګو ته تفصیل وې د حدیث مایدا دغه وګوره مایدا ټوټه د غوښې د دواړو پتنونو میس کی کدا سړی غلط استعمالي نو سړی خپل عزت وکړي سړی څو کی خپل عزت وکړي او دا زبر چې غلط استعمالي نو سړی د بل چا عزت وکړي ځکه خو لګي سپورټ سپوري خلک به عزت کوي سکه فاستجاب له ربو قبول کړه پارا پروردگار د دعا د فصرفهن کېدونلا نو وایلو ددنا کېدونلا تدبیر او منصوبه د دوی انه تاکي فرد الله تعالی او سميع د الله اوریدون کې ده د دعا د پارا العلیم او عالم ده په احوالو د زړه باندې په احوالو د زړه باندې زمون په اردو کې او شعر ده ہاں سوئی وہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے دزړه چې کوم خبر راوځي دا اثر لري د جبه خبره اثر نه لري د څه خبره اثر لري د زړه خبره دا اثر لري نو دعا چې کوم له زړه راوځي د زړه د اخلاص د دې وجه خو سړی درد دی خدای دعا قبلې ځکه چې سړی په درد وي د تکلیف وخت دعا چې کوم راوځي د جبه نه هذا صحیح هذا زين الله تعالى قبله نور نشي نہیں پیار انه هو السميع تاکي فرد الله تعالی اوریدون کې دے العلیم عالم دے ثم بدا لهم انو گویا د دعا د پاره د دې وجه حضور قلبي دولیک چې د دعا د پاره حضور قلبي بنیادی شرط دی حضور قلبي دا بنیادی شرط ہے نو حضور قلبی معنی دا ده چې دا ستا کوم الفاظ په زبر اوزي دا اصل کې ستا د زړه आवाज دی دا څه आवाज دی د زړه आवाज دی ژبه صرف داغه ترجمان ده سفر خانه ژبه صرف داغه ترجمان ده یعنی आवाज د زړه دی فاستجاب له ربو فصرفانو کېدونلا ځکه چې یوسف علیه السلام دغه ځای کومه دعا کوله او دې خو ګوره سفله خانه او تاسو ټول حاجی غنی دا د زړه نه आवाज هغه ځای راوځي چې کوم ځای سړی د مادي دنیا د ټولو اسباب او د وسایلو نه بالکل مایوس شي چې دینه نه امید شي ته مادي اسباب وره ټول نه ځکه چې څو پورې مادي اسباب باندې سره ډیپند کوي نو आवाज راوځي نه
دا ولکه دا ډېره اهمه خبره نن سره مده چې څو پورې مادي اسباب ته سره توجه کوي تر هغه پورې आवाज د زونه نه راوځي چې څنګه راوځي د جبه نه راوځي خو په ځین کې دا چکر ګرځي نه پیسې خوشته صحیح بینک بیلنس شتا صحیح په پولیس کې زما یو سره شتا په سیاست کې نه یو منسو شتا صحیح اوس دا څو پورې چې دغه مادي دنیا کې دا شی نه دا سهاره موجودي نو خبر اخلاص ته نه رسي چې دې ټول ارسنه مایوسه شي نو بیا خبره څه خبر راوځي کوم نه راوځي د زړه راوځي نو اس پروپاګاندا خو غلې شو صحیح د هغه وخت پروپاګاندا خو سره دې بعد بیا شروع شو اخبار کې بیا بیان راغی فار ایگزامپل په ټي وي باندې بیا خبر رااله ټي وي باندې صحیح نو لا تر دا وخت پورې یوسف علیه السلام جیل ته نو تله او چې دا بیا اثر نو په ټي وي باندې په پرنٹ میډیا کې خبر رااله نو بیا بادشاہ فکر وکړ چې دا خبره ترغی نه غلی کیږي څو پورې دا سړی په جیل کې نه چولې نو کدا سړی مو په جیل کې واچو نو اتوماتیکلی به دا الزام او تهمت زما د خزینه لری شي په چا به وځي شي په د براشي چې غلطی ده کړې ده صحیح شو ثم بدا لهم بیا واضح شو دویتا من بعد ما رأوا الآیات پس داغه چې د نشانه د پروپاګیشن وکړي یعنی نشانه د پروپاګیشن داسې لکه مثلا بادشاہ ته خبر راغی چې هغه تګنه هیلز کې د مسجد نه بهر څخه خلک روډ باندې ولاړو دا یو بل سره غپ شپ لګاو څه کول غپ شپ لګاو نو دا یو بل ته څنګه دنیا کې څه کیږي اوس خو لګیالي ملکی او کوینز هم غلامانو سره مخالفت کوي صحیح اوس بادشاہ ته دا خبر رسوي او دا څنګه دا په کوڅو کې خبرې شروع شوې صحیح نو اوس دا الزام به څنګه لکېږي چې دا سړی جیل ته واچو ثم بدا لهم بیا وظاهر شو دویتا پس دا هغه چې دوی نشانه وکته لا يسجدن له چې یقینا دلکه تواچه حتا حين تر یو فکس ټایم پورې حتا حين معنا تر یو فکس ټایم پورې فکس ټایم معنا دا چې 2 کاله 3 کاله 4 کاله 15 کاله نه until the propaganda will die itself چې تر څو پورې واچه چې دا پروپاګاندا ختم شي بس نو خو وربای چې خبر خلاص شي نو بس او پولیس را کف هینډل یوسف علیہ السلام ولوي کف هینډل وو ته جیل کې واچو او به چې جیل ته لاړ نو دعوت والا خلک چې الله والا خلک دیو که مسجد کې هم د خدای خبره کوي که کور کې هم د خدای خبره کوي حجاب کوي هم د خدای خبره کوي که بزنس کوي هم د خدای خبره کوي او که په چرخي کې بیا د خدای خبره کوي نو الته خو د خلکو نور څه کار دی ورته سبق وایو صحیح هم په داجیل کې وو په دا پاله د جیل کې وګره نو بس جیل ته بلنه خوشاله وو خوشاله په دې چې بینز غو ملایدل صحیح ډوډۍ او بینز په مخ ملایدل او مفت کې وکالات راته ملاو په دا هریپور جیل کې دو هریپور جیل ډېر غټ جیل دی او پکې تقریبا مونږه کریمینل څه یو طرف ته 300 تقریبا سوره 300 تقریبا خو مونږه 2600 کسان پولیټیکل وو ایو له دنیا لا نو 2600 او 23 کسان دا په پالیټیک ته پجیر کیو صحیح او دا سار ما دا درس کو په دا درس کې به دومره ډیر خلک نه ځکه چې تاسو خاصم خلک خدای طرف ته بسوچي بس کار صحیح سمرګری هغه باران ډېر تنګ شو چې درد وشو ویره چې دوه وخت به عذاب نه پاتې عذاب نه یو ورته له څه عذاب دی خطوره زده سه بیګار خو نه کو کار مار هیڅ شي نشته وی دا بیکاری او لوی عذاب دی هغه وی تنګ شو په دیو چې بیکاری خطوره سو او دی بیا را پاسو راړې یو بلا سو او بوس کو څو راځي بارو ودخل معه السجن اداخل شو دسرا السجن جیل تا فتیان فتیان معنا دوزوانان نو جیل کې قیدیان خو ډیری خو څه کسان سره د سړي خصوصي تعلق پیدا شي څه کسان سره د سړي خصوصي تعلق پیدا شي
ودخل معه السجن اداخل شو دسرا السجن قيتا فتيان وزوانان قال احدهما ويود دوالو دیرال السحر سورت بعد سے تعلق اور یوسف علیہ السلام کے خو اللہ والا سڑے دے ټول رسته عبادت کوي بندگان کوي چې څوک ورسره کینی د خیر خبره کوي ورته د الله ير ورته وړاندې کوي د شرک نه منع کوي د توحید درسونه کوي صحیح ناغي ورته ورځ راغله او ورته موږ خوب کتل دي ځکه چې خوب سره ونی خو چاله دي موري شپ لذي نو مولا صاحب لذي نو ورته راځي موږ چې خوب لیدلې ویګا we have seen a dream. Just go ahead. What's there? ودخل معه السجن اداخل شو دسرا السجن قيتا فتيان وزوانان قال احدهما ويود دوالو اني اراني وما زان قتل دے یا زان وینم احسر خمرا دیکھو ګورا چې د انګورانو نه جوس نه چوړوم او واین ته جوړوم شراب جوړوم انګوران نه جوس نه جوړوم اصلي جوړوم شراب جوړوم انی ارانی آصر خمرا وی زدان گورم پا خوب کی چیزن چوڑو ما شراب انگرونا وقال الاخر ادویموی انی ارانی زدان وینم خوب کی احمل فوق راسی چوڑم احمل مانا وڑم چوڑم فوق راسی د سر د پاسا خبزن ډوډۍ څه شي ډوډۍ په سر باندې دي تاکل الطیر منه خوراک کئی مرغان داغے ڈوڑای نا نبئ یعنی زمان پر سر باندې ډوډۍ دي مرغان راځي هغه نه خوراک کوي نبئنا بتاویلے وے خبر منکرا کر تعبیر دے خوب انا نراکا تاکی سرا منگوینو تا من المحسنین دنیکانو خلقنا نو اس پتہ ہو لگے دا چې په تعبیر د خوب کې صرف علم کارگر نه دی علم او تقوا دواړه چې یو ځای شي نو ال تعبیر د خوب کیږي چې علم او تقوا دواړه یو ځای شي نو بیا الله تعالی د داسې عالم په قلب او دماغ کې تعبیر د خوب ورچي نو صرف متقی سره هغه په تعبیر د خوب نه پويږي او صرف عالم سره هغه په تعبیر د خوب نه پويږي بلکې عالم متقی یا متقی عالم دته الله ذکر چې دا صفن نه شي انت به کتاب کې وای دا صفن نه دی چې ته به کتاب کې وای کورس په وکي بیا په تعبیر باندې پويږي دا ترانسپیرنسي ده د قلب او دماغ څخه ده ترانسپیرنسی ده دا تصفیه ده د قلب و دماغ چې زړه او دماغ الله تعالی دومره ترانسپیرنٹ کی کرسټل کلیر کی سیو کی علم او تقوا سره دومره کرسټل کلیر کی چې په هغه کې ریفلیکشن کیږي څه کیږي پکې ریفلیکشن کیږي او دا هغه ریفلیکشن په اساس باندې یو عالم لګیای تعبیر ورکړي خبر ده کړه انا نراک من المحسنین او خوبنا دا بیا درې قسمه دي شریعت سو قسمه دي درې قسمه یو ته حدیث النفس حدیث النفس هغه خوب دی چې ته خوب کې هم هغه شی ویني چې کوم په ویشه باندې کې صحیح شو لکه شیرشاه گاڑی خرڅای نو بس په خوب کې ملګری گاڑی خرڅای نو دا حدیث النفس دی یعنی دا شی دماغ کې پرنشوي دی غریب ګرځي شی دماغ کې پرنشوي غریب ګرځي دغه تعبیر ته ضرورت نشته کدا څه خوب شیرشاه وکړه ته مال راغم نو ضرورت هم دا کار کوته کوي خام کې تعبیر ضرورت دی صحیح شو دویم ته وایي تحزین الشیطان صحیح ورته تحزین الشیطان تحزین الشیطان mean that shaitan is going to frighten someone in his dream په خوب کې یروي څه کوي یروي لکه یو سړی په خوب کې وایي مار را پسیو زمرای را پسیو سپای را پسیو مرشم په دونو ها په کنده کې پریوتم سیلاب په مخه کړم د بلډینګ نه راخلاصم داس خوب او بو کې ولویدم دته وایي تحزین الشیطان څه ورته تحزین الشیطان نو دا چې خوب د پاره چې څو کوم د احساس شي او سترګې له کولای شي فورا نو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم and spit to your right shoulder 3 times left to your left shoulder 3 times to make shaitan to run away just do like this اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. کني دا وته اوس بیا ودی کې د شپې بیا باندې غړي. صحیح نو دا مثال په اخلاص کا. دا B52 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. او دریم ته وای رؤیا صالحه، رښتونی خوبونه. نو رښتونی خوبونه چې یو شایسته منظر سره ګوري، څه ګوري؟ A beautiful scene. او شایسته شینځایو، تاسو خشته ونه وي، شایسته خلکو پکې، تاسو شایسته بسترې پرته وي، ها ګوربچې پرته وي، صحیح. او بیا شیش کباب کېدل او شیرشاه ټول په خپل خړل کله کله به ته شیش مونږ تراوړو، دا صحیح. نو دا چې ټول په خپل خړل دام نه خیر خبره ده، صحیح. ځکه ځای شایسته صحیح. دا مونږ ته هر کله سبق راځي دا وګڼه، صحیح شو. دا کې به کدا جاب دي زیوم په اورل باندې، صحیح. دا جاب پسې قرباني کا او چې دې کله شیش کباب کو چا اور خطا نه کی. نو دې ته وایي رؤیا صالحه. اوس دا رؤیا صالحه چې وي دا تعبیر ته محتاج وي، دا تعبیر ته محتاج وي. ځکه الله تعالی یو لایټ ورکړي دې سړی له، صحیح. بعض اوقات په دغه رؤیا صالحه کې یو خطرناک شی ورته خو یو لایټ ورکړي، یو لایټ ورکړي. شیرشاه ته وایي چې نه دا کم اراده چې لیکلې ده د دغه کار نه واپس شه. نو دې یو متقی عالم تراشي هغه ورته استادین کې یو پلانینګ دی، استادین کې څه یو پلانینګ دی. هغه پلانینګ د نتیجې په اعتبار تر لپاره خلک وډراک څوک وډراک. نو دې ته وایي رؤیا صالحه. او دا رؤیا صالحه دا د نبوت په څلوېښتمه حصہ ده. That is a part or a portion of 46 portions of Nubuwwah and prophethood. Ruya Salihah, righteous good dreams. او وجه دادا چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د وحی رسیو کول نه وړاندې شپږ میاشتې مسلسل خوبونه وکړل. Before the event of Hira, Prophet sallallahu alaihi wasallam used to see righteous good dream for 6 months constantly. مسلسل به دا خوبونه کتل، شایسته هر شپه almost شایسته خوبونه. او حضرت عائشہ فرمائی رضی اللہ تعالی عنہ چې دا خوبونه به داسې الا جاء مثل فلق الصبح. د دې تعبیر به دومره تیز را روان سبب یعنی چې کوم شی او پیغمبر علیه السلام ته خدای خوب کې خو داسې تیز به دا تعبیر را روانو په ایگزیسټنس کې لکه شپې پسې چې سبا خامخا راځي. دا ولیک چې د دې تعبیر به دومره یقیني راته لکه څنګه چې شپې پسې سحر یقیني راځي. اوس د پیغمبر علیه السلام سیف الله خانه نبوي زندگی سوره وا درویش کاله بیا لس کاله مکه معظمه کې لس کاله مدینه منوره کې درویش کاله. اوس درویش کاله چې د دې پارټس جوړ کې ایکوال شپږ میاشتې سوره. نو دا سوره کې شپږ سره درویش دوه واره کتنه هر یو کال کې دوه پارټس وشي، شپږ میاشتې یو پارټ، شپږ میاشتې بل. نو د درویش دوه کاله سوره جوړیږي شپږ سلويخت. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې رؤیا صالحه دا د نبوت شپږ سلويختمه حصہ ده. او په دې حواله ورته وایي چې شپږ میاشتې مسلسل پیغمبر علیه السلام رؤیا صالحه کتل. صحیح شو. نو د درویش کاله چې د شپږو میاشتو په ایکوال پارټس کې ډیوایډ کې نو سوره جوړیږي شپږ سلويخت. سفر خانه ګاټ دا یو خبره. دویمه خبره یو شان خوب به دو کسانو کتلی خو د یو د پاره تعبیر یو وي د بل لپاره تعبیر بل وي. یو د پاره تعبیر یو وي د بل لپاره تعبیر بل وي. لکه حافظ ابن سیرین رحمت الله علیه فرمایي یو سړی خوب وکړ یا چابل چا داغه لپاره وکړ چې دې نه کېږي چې دې سره د لوسه نه کېږي
اوس نیکډنس د یو د پاره مو کته شو د بل لپاره هم کتل شو. اوس ناو اټ ډیپینډز چې دا چا لپاره ګسیدل لیدل شي وي دي دا څنګه سړی دی چې چا لپاره لوس کېدل. یعنی مثلا یو سړی هغه خوب کتل دی فار ایگزامپل د شیرشاه لپاره چې دې مې خوب کتل لوسو صحیح، ا دې یو بل سړی لپاره چې هغه خوب کتل لوسو صحیح. اوس د تعبیر لپاره دا مولوی صاحب چې دا کوم لراغله چې تاسو چلو مولوی صاحب هغه تاسو کوي دا شیرشاه څنګه سره دی د کړه په حواله توجه خسرې دی مزګزار سره دی درس تم راځي ډېر کوآپریټیو سره دی صحیح. هغه بل سره چې کتلې لوس هغه څنګه و یره دی هغه مزه یې نشته صحیح. اوس دغه سواله د شیرشاه لپاره د ګناهونو نه پاکیزګي ده چې دا بربندواله دین عبارت ته الله تعالی ورته ګناهونه معاف کوي. هغه ګناهونه تیوینځي او دا هغه بل سړي لپاره بے حیاي کې انوال کېدل چې سړی به زناکاری کوي ځکه دا کردار خراب دی. پته ولګي ها اصلا بد سړی نو خبره ده انکران صحیح. لکه مثال سره به دا واضح شي. امام ابن سیرین رحمت الله علیه تابعی عالم دی انو دته یو سړی راغی د درس کې ناس لکه موږ درس وایو او یو سړی راغی صحیح نو چې د درس وقوکړه نو ورته مخه السلام علیکم وعلیکم السلام ما جی خوب کتل دی ورته وی خان صدې کتل یو خوب کې وی خوب کې مې اذان وی خوب کې مې سوي اذان وی. امام ابن سیرین رحمت الله علیه ورته دا څه کتل د دې تقوا ګلو په مخ باندې ښکاری کنه ښکاری یو سړی په درنګ نه تووي افریقن وي صحیح خو تقوادار سړی وي چې ورته وګوري هغه معلوم کې د سړي کې د ایمان ګلو ده د سړي کې د ایمان ابل سړی به خو وایي سرسپینه چې ورته وکړه داسې نه حوست بدل داغه مخ نه راشي صحیح ریز نه مخ ته راوځي ستاسو پرګي راوړي صحیح. الله دې معافیو کی الله دې معافیو کی الله دې معافیو کی صحیح to some extent not to a great one صحیح. تو جنوي سړی راشي دا څه ورته وګورم فورا ایکس رے راشي زما ذهن ته الله تعالی مهرباني صحیح. اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د مؤمن په قلب او دماغ کې او پسترګو کې الله تعالی د ایکس رے قوت چولې څه چولې فراست وي ورته. پیغمبر علیہ السلام وي د مؤمن د فراست نه ځان بچ کوا دې چې سړی ته ګوري د الله په لایټ ورته ګوري له فورن د سړی ایکس رے وباسي له فورن څوکي د سړی ایکس رے وباسي. سیف الله خان ته پوښتنه کی مولوی صاحب دا فلانه سړی مولوی صاحب نور څه خبره یې بده نو یا مظاهره نه کړه صحیح ورته د سړی مزه رانه کړه بس هغه سیر اغله دې صحیح. نو سیف الله خان پوښي مولوی صاحب بزرګ سړی ده دا مولوی صاحب وای ها بزرګ سړی دی واقعي دا سړی د مزه سړی نه دی خبر ده کړه. نو امام ابن سیرین رحمت الله علیه ورته وی مبارک شاه نیکسٹ ایئر به حج لځي نیکسٹ ایئر به حج ته ځي بیا سبق شروع شو چې دغه وقفه وکړه یو بل سره راغله ناستو السلام علیکم وعلیکم السلام ویږي خوب مې کتل دي وسره کتلې وی اذان مې کو خوب ګره. امام ابن سیرین رحمت الله علیه ورته څه کتل ورته خدای نه یریږي دا عمل دی بس کا کله لاس پر کټ شي دا عمل دی بس کا غلو وی دا عمل دی بس کا کني لاس پدې کټ شي. اوس مسله دا شو چې دا شاګردان ته وي خدایا خوب دواړو یو شان کتل لري یو حق ته لګي بل نه لاس کټ کوي چې سبق ختم شو ورته یې دا خبره باندې پوه نه شو. امام حسین رحمت الله علیه ورته وی چې صرف د خوب ټیکسټ ته باندې ګوري د خوب ویو ته باندې ګوري هغه سړی او دا بدواړه سره ملټیپلای کې دا ویو او دا سړی دا بدواړه سره څه کې دا ملټیپلای کې اله به تعبیر صحیح راوځي. وړم باندې سړی دا په مخ باندې د تقوا ګلو د تقوا لایټ وکړي دا غلط اراده نشته. نو هغه ته د حج تعبیر ورکړه د قران نه د قران نه چې الله تعالی سوره توبه کې ذکر کوي چې واذان من الله للناس يوم الحج الاكبر. الته لفظ اذان راغله ده د حج په حواله اگر چې اذان الته په معنا د اعلان ده په معنا سره د اعلان ډیکلیریشن اذان ده ډیکلیریشن موږ ډیکلیئر کوو چې دا موږ اوس کله اذان شروع کوو الله اکبر دې معنا سره چې موږ ډیکلیئر کوو چې دا د موږ وخت ده د
دا ډیکلیریشن دی صحیح. نو هغه آیات نه ولا تعبیر راوستو چې هغه اذان کو مورته حج لوځي قران کریم کې الله و اذان من الله للناس يوم الحج الاكبر. او وې دا بل سره هغه چهره باندې د فسق اثر د فجور او د بدکردارۍ آثار او نشانې په ناغله به تعبیر د قران نور کو چې یوسف علیه السلام رونه هغه پس هغه आवाज کوونکی आवाज وکړ فاذن مؤذن ايتها العير انکم لسارقون. اعلان کوي او اعلان کوونکی جو قافلې والو تاسو غلا کړی دا تاسو کړی دي تاسو نو انته هم لفظ اذان ذکر دی اسرقه او غلا ذکر دا سره د فکردار سره نو اورته او واقعي within a few days suddenly the last cut within a few days the other guy he started going to the house of Allah subhanahu wa ta'ala. Got it? ودخل معه السجن اداخل شد سرا کیتا فتیان دوزوانا قال احدهما ويو د دې دوالو اني اراني و ما ځان کتل دي خوب کې آخر خمران چې نچوړو مشراب وقال الاخر او بلني اراني ما ځان کتل دي احمل فوق راسي خبزا چې زوړم کېری کوم سکم وړم فوق راسه سر د باندې خبزن ډوډۍ تاکل الطير منه مارغان خوراک ای داغینا نبینا بتاویل به خبر را کوم ته بتابیر دې ان نراکا تاکي سره مونږ وینو تا من المحسنین د نیکانو خلقنا قال او ورته یوسف علیہ السلام لا یاتیکما طعام ترزقانه. اوس دا سحر وختو تاسو شو سحر وختو او جیل کې د ډوډۍ ورکولو نظام الاوقات دی. هلته خو سړي په مرضی نه د جیل د انتظامی په مرضی چې هغه وایي ډوډۍ به څو شروع کی یو ولس بجې څو شروع کی نو دا سهار وخت یو 8 بجې یا 9 بجې یوسف علیه السلام ورته وی ان شاء الله د لنچ نه مخکې به تعبیر درک صحیح سو یعنی اوس نه د لنچ نه د غرمې ډوډۍ نه مخکې قال اوه ورته یوسف علیہ السلام لا یاتیکما طعام ویلا بنی راغلتا طعام ډوډۍ ترزقانه چې کوم تاسو ته درکوې شي پجې کې الا نباتکما وې دا ډوډۍ بلانی راغلی بلکې دا غین مخکې ما به خبر درکړې تاسو لبتاویل پتا بیرته دې خو قبل ان یاتیکما مخکې دراتو د ډوډۍ نه تاسو ذالکما دا هغه شی دې مما دا هغه علمنا علمنی ربی چې ما ته خدای پروردگار زما نو پته ولګی دا دغه تولی ک ذالکما مما علمنی ربی چې د خوبونو تعبیر دا وهابی دې کسبی نه دی ته دا لفظ لري کنه بیا پویوم چې د خوبونو تعبیر دا څه دی وهابی دی کسبی نه دی وهابی دی معنا دا گاډ گفټډ شی دی دا څه دی گاډ گفټډ شی دې لپاره کورس نشته سیف الله خان دې لپاره په مدرسه کې یا په یونیورسيټي کې کورس نشته دیو یوسف علیہ السلام ورته وی دې ما کورس سره کړی ذالکما مما علمنی ربی دا گاډ گفټډ شی دی او کسبی هغه شی دی چې سره ځان په مړکی سیف الله خان تاسو ډیګری اوسه ځان دې مړکته صحیح نو دا ته کسبی علم وایي هغه ته سوې اجغنی تاسو کوم ډیګری غوښتنه ځان دې پرمړ صحیح ځکه دا کسبی شی دی کسبی معنا یو هاو ټو ډو دیٹ یو هاو ټو ټرای هارد لیکن تعبیر د خوب تعبیر او رؤیا meaning of dreams that is not something کسبی چې ته براسي چې ته په یونیورسيټي کې داخله والے ذالکما مما علمنی ربی ودا غشید چې تعلیم را کړې ما طرف زما انی ترکتو تاکي فرما پر خود دې ملت قوم الملت داس قوم لا یؤمنون بالله اوس دې وګوره چې دا د دین والا سړی وی الله والا سړی نو ته چې سوکراشي لومبه ورته د خبره د دین کوي خلق وراشي خپل مقصد لپاره لومبه ورته خبره کس کوي د دین کوي اوس موږ ته خلک راځي دلته او امریکا خو ماحول دا سره خلک دین کوي نه بلکې دین نه خبر دي صحیح اوس موږ ته سره پار راشي پلار مې چې بیمار دعا وکړه پلار مې مرشوي جنازه دی دعا وکړه وعده کوم صحیح جاب بنه چلیږي فلان فلان صحیح نو گویا هغه وخت مونږه هغه موقع ایکسپلاین کړو بیګام یو ملګر راغی وېزه جی وعده کوم دلته ولاړ الته جماعت والا سره ناستم نو دلته ولاړو اوس دلته ولاړو ما دینه فایند اوټ کړه دا سړی پورا امریکا نه شوی دی دا سړی
पूरा अमेरिकन एशिया इंडिया हो सही ना जम यो मरगला और सरे खबर ओकला नो बीजी ता सरे कार देना मैं देवनी जमात के मस्जिद के उड़ाना रहे सर नो खैर जरा तवारा गलम सही अदमा खान मंजो वक्त करीब नो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम मौत के संग रागले वे जजी ने कहा बकाऊं न दे पार रागले मैं कल बैठे वे अगस्त के देखो मैं स्टिल यू हैव लॉट ऑफ टाइम सही नमा वर्ते हुए मैं दाने का कन्नो क्यों सही ब्याह फितरी तो बच्ची पैदा की बड़ा खलक मैं दगा से उसी की खबर दें किराला हो मैं दनिका न उड़ान दे दा कॉन्ट्रैक्ट था खुद सर दे दनिका न मखी हो बल कॉन्ट्रैक्ट था अल्लाह सर करे कलिमे वाला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह मैं दा सिर्फ 2 मिनट मान से पाती दी and mentally you are not ready to pray your salat asr salat maghrib say why you are doing your nikah in Islamic way and you are not praying your first salat say bas asadi ta khabar click sho zardare shoes westal jirabe westal al talado aw biara gadalta we promise I will pray and I will perform my prayer say look you have to expect the situation say ab yo dua ke usse dal te group ragala dalta manga mus ko आई तर रागलियो वे ने का तर रागलियो दलता मगर रागलियो खलक नास्ती लाण प्लस पिंजल खलको द्रेसलो जनाना वे वा तलस पके नारी नो वे मंगा ने का तर रागलियो मैं आर यू मुस्लिम्स वे यस मैं हैव यू प्रेड योर प्रेयर वे नो नो मोर तने साल आई कैन नॉट सलामाइज योर निकाह आई एम हियर टू सलामाइज द निकाह ऑफ मुस्लिम्स And I don't know whether you people are Muslim or not. Because you are praying, you are sitting here so shahad. पख्तों को मिजाज दा देना उसमें बड़ा चलने से आते हुए कंप्रोमाइज में उसमें द पख्तों दा आजाब कुछ लड़की में कंप्रोमाइज करे ना कहीं किसने मामू हाँ न बस बात अबीर अगर टोल गरीबाना रामन देखला टोल और दूसरे तैयार के सही ये उन आंखों में खगाई में दूसरे जाए कम दाद में दादे बेदादे बराव के लिए मुंजुकई दागे न पस बे मोरते लुई तकरू कुलुम बे पमान से बांधे सही का निकाह में से व्यवस्था हो गई लंबे मोरते मान से बांधे तकरू कुलुम बे पैसे द मुसलमान स्ता से मदारी द मुंजुना खबर सही और बल्कि निकाह में वाला को नमा वर्ते बे को लोगन रेर वसवाईवा चोरते में दावेले मा द्वारो का सामने से मैं तासुम मा फॉलो कोई दा टोल ग्रुप मा फॉलो कोई मैं वाई कि आमनतु बिल्लाहि وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن ولا ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وسبحانك وضعنا على الوان النار فالله خير حافظا وارحم الراحمين الله أكبر